زما د عقیده او نظریه ده نو چې خو دا عالم چې دی دا حادث دی او ستاسو څه عقیده ده دې باره کې د ما عقیده خو یو څه بل رقم دی. ما عقیده دا ده چې هغه د عالم چې دی دا د خپل طبیعي قوانینو په اساس باندې وجود لري. دا حادث نه دی، دا نه کوو موجود دی. حادث څه ته وایي ګوره حادث څه ته وایي او قدیم څه ته وایي په دې بس تا پوه کما حادث دې ته وایي چې د وجود ضروري نه وي که وي او که نه وي لکه دا باران شته او که نشته هېڅ پته نه مشکل نشته یا د انسان دی که دا وي او که نه وي دا څه ضروري وجود نه دی قدیم دې ته وایي چې د وجود ضروري وي د وجود باندې فنا نه وي راغلی د ابتدا او انتها نه دی دا ازلی او ابدي وي دې ته قدیم وایي دا قدیم دی ته وایي دا کائنات چې دی دا قدیم دی که دا حادث دی دا قدیم دی. د دې د قدیم باندې څه دلایل تاسو سره شته نو قدیم خو دا دی چې 14.8 میلیارده کاله کېږي چې موجود دی او یو د شروع اقدام په دغه شکل چې د قدیم په قدیم باندې د وخت اطلاق نه کیږي دا د ازل نه موجود دی او ابتدا چې کله د وخت کې نو دا د بیگ بینګ نه وروسته کیږي وخت شروع شوی چې د بیگ بینګ نه وروسته په قدیم باندې د وخت اطلاق نه کیږي الته وخت نه وي الته ټایم سپیس نه وي دا خبره یاد ساته ماده دا قدیم دا قدیم دا قدیم چې ما څنګه وپېژندلو نو ما قدیم دا پېژندلی دی چې د کائنات کې غور کوم فکر کوم زه ګورم چې دا کائنات کې یو توازن موجود دی چې دا دغه قدیم ذات باره کې دلالت کوي چې دا خود به خوده نه دی پیدا شوی نو ګوره ستاسو فکر خو د ما داسې وایي چې وایي د موږ فکر او د موږ څومره طاقت چې دی مغزي دا د دې توان نه لري چې موږ الله وپېژندلی شي ټوله معنا هغه د الله د ذات باره کې دا خبره موږ کوو موږ ویو چې هغه دې کې ته لږ ونده کې دغه شوی اشتباه لري موږ ته ویلی دی حدیث مبارک دی چې تفکروا فی خلق الله تاسو به د الله په مخلوقاتو کې غور فکر کوئ ځان ته به وګورئ وفي انفسکم افلا تبصرون دې ځان ته به دې وګورئ د شکل صورت ته به دې وګورئ د کائنات ته به وګورئ ولا تفکروا فی ذات الله د الله په ذات کې سوچ مه کوئ فتهلکوا هلاک بشئ ولې زمونږ عقل چې دی دا محدود دی د دنیا 3% موږ معلومات لرو یا 5% ساينسدانان اوسه پورې جیمز ویب ټیلیسکوپ برتلې دی نو هغوی ډېر بره لګلې دی نو هغه 5% معلومات موږ نه لرو نو دا زمونږ د عقل چې دی دا محدود دی د الله ذات لا محدود دی د الله د ذات موږ نشو دا کولی په دې عقل سره احاطه البته موږ چې الله پیژنو نو هغه په صفاتو باندې وای دا ټیک ده چې الله په سترګو چا نه دی لیدلی تخلیق نه په خپله د قدرت اندازه لګي موږ د کائنات ته ګورو د توازن ته ګورو زما اوس ته موضوع د قدیم او د حادث د عالم روانه ده زه به په د عالم د مادې په حدوث دلایل پیش کوم ته په قدم باندې دلایل پیش کوم زه به یو دلیل تا تاول پیش کوم چې دا ماده حادثه ده ماده څنګه حادثه ده چې دا ماده نصرت ننګ صاحب همیشه په حالت د حرکت او سکون کې ده او سکون او حرکت د حادث دی نو ماده حادثه شوه اوس که چېرته ماده ازلي وګڼي نو په دې کې تغیر او تبدل لازم حدوث او قدم نشي جمع کېدلی ځکه تغییرات تبدلات دا په حادث کې راځي نو که چېرې ماده ته قدیمه وګڼلې نو دې کې بیا تناقض راځي او تناقض چې دی دا باطل دی دا اول دلیل ما ذکر کو چې ماده چې ده دا حادثه ده دویم دلیل به زه ذکر کما چې دا ماده غیر مادي ده ماده په خپله باندې نصرت ننګ صاحب څه شی ده غیر مادي ده غیر مادي څنګه ده که یوه ماده د بلې نه پیدا شي بله به 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 دله به دور او تسلسل راځي دا د منطق اصطلاح ده چې دا خبره غلطه ده دا دور او تسلسل دا باطل دی دا ماده چې ده دا متحرکه ده د کې حرکت دی ته حرکت محرک پکار دی د لپاره حرکت ورکوونکی دا الله رب العزت دی دا زمونږ هغه دعوه ده الله قدیم دی او دا عالم چې دی دا حادث دی دا ماده حادثه پیدا کړې چې بیگ بینګ په نشوي دا سټیپنګ هاکینګ هم وایي چې د وخت ابتدا الله د بیگ بینګ نه کړی ده هغه خو الله مني نه چې کله ومني د مجبورۍ نه بیا وایي چې هغه وخت کې کېدی شي دریم نمبر
دریم دلیل دا دی نصرت تنګ صاحب چې په ماده باندې زوال راځي، په ماده باندې زوال راتلل د مادې په حدوث دلالت کوي، ځکه چې په قدیم باندې زوال نه راځي. په ماده باندې زوال راځي که نه راځي، موږ دا مادي جسم لرو، دې باندې زوال راشي دا ختم شي. ټیک ده چې انرژي کې موجود یو خو دا جسم یې ختمیږي. او څلورم دلیل دا دی چې د مادې دا صفات فانی دي نصرت ننګ صاحب، او فانی سیس قدیم کېدلی نشي، ځکه قدیم فانی نه وي. که چېرته ماده قدیمه وګڼي نو صفات به هم قدیم ګڼي، حالانکه تمام فلاسفه د مادې د فانی کېدو نظریه لري، ځکه قاعده راغله چې کوم څیز غیر فانی وي د هغې صفات به هم غیر فانی وي. دا خبرې ما چېرته لیکلي دي، دا زما د کتاب د مقاله د رد الالحاد په دې کې ما دا ټول دلایل را جمع کړي دي. ما لس 15 دلایل په حدوث د مادې را جمع کړي دي. پنځم دلیل چې قدیم په خپل وجود کې چاته احتیاج نه لري. موږ الله ذات دا قدیم دی، خپل وجود کې چاته احتیاج نه لري، بلکې صفت د قدم دا په ماده کې نشته، ځکه دا ماده احتیاج لري. په ماده متحرکه ده، د لپاره محرک پکار دی. په ماده کې ترکیب دی، دله ترکیب ورکوونکی پکار دی. په ماده کې تقسیم دی، دله تقسیم ورکوونکی پکار دی. شپږم دلیل دا دی ماده خپل اجزاو ته احتیاج لري، لکه الکترون، پروټون، نیوټرون ته. که ماده قدیم شي نو که چېرې دا قدیم وي نو قدیم هېڅ احتیاج نه لري. هېڅ کله ماده د الکترون، پروټون او نیوټرون نه بغیر جوړېدلی نشي دوستانو. اووم دلیل دا دی چې دا ماده اجزا لري. کوم شی چې اجزا لري هغې تقسیم راځي. کوم شیز کې چې تقسیم راځي هغه دپاره مقسم پکار وي، او کوم شیز کې چې ترکیب تقسیم راځي هغې ترکیب هم راځي. نو دا ماده مرکبه شوه. نو دې مادې ته دا ترکیب چا ورکړی دی؟ نو پته ولګېده چې دا ماده حادثه ده او دې له قدیم ذات ترکیب ورکړی دی. دغه شانته کې بل دلیل دا دی دوستانو چې دا ماده دا حدوث د دې په دا ممکن ده. دا چې ده دا یو وخت کې نه وه. جدید ساینسدانان دا وایي، لکه دا بنده بشر یوال نو حرارې او داسې نور دی وایي چې دا څلور شی نه د بیگ بینګ نه وروسته پیدا شوي دي: زمان، مکان او دغه شانته کې میټر او ماده یعنې او انرژي. دا څلور خبرې څه شوي دي؟ دا وایي د بیگ بینګ نه وروسته پیدا شوي دي. نو دا هغه شپږ اته دلایل ما ذکر کړل په دې خبره باندې چې دا ماده چې ده دا حادثه ده، دا قدیمه نه ده.